الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دماغ عزتمندو د رمضان د درسونه چې کوم کو د دې مقصد د پاره کو چې یو خو مت الله تعالی اجر راکړي او ریدونکو د پاره هم اجر دا، کوونکو د پاره هم اجر دا، او بل پکې خاص مقصد دی مودا دا چې هغه درسونه پکې وکړو چې هغه سره د مو کورونا د مو زنانا د مو نوجوانان د مو مشران او مو پخپلا د ټولو تربیت وشي په قران او په حدیث باندې او د دوی تزکیه نفس وشي. لکه په دې درسونو کې مو د کور ژوند په باره کې هم درسونه کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور څنګه وو، به د معاملات او ذکر هم کړه د درسونو کې بیا به هم کوو چې کاروبار څنګه پکار دا، لین دین څنګه پکار دا، خلکو سره معاملات څنګه پکار دا، خپلوانو سره، رشتہ دارانو سره، پړوسیانو سره، په محله کې، په جماعت کې، په کور کې، او بیا په دې کې مو د قران باره کې هم درسونه وکړلو. بیا په دې کې به ان شاء الله د دعوت او د تبلیغ په باره کې به هم درسونه کیږي چې د دعوت او د تبلیغ په اسلام کې څوره اهمیت تا، امر بالمعروف او نهي عن المنکر. په دې کې به ان شاء الله jihad په باره کې هم درسونه کیږي او په دې کې به حقوق العباد په باره کې به هم درسونه کیږي. پرون چې موږ درس کړو اب تاسو ته یاد وي په پرون درس کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابی ته حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته و نصیحتونه کړیو او هغه نه مخکې درسونو کې او دا خبره هم مزدا کړی و چې دغه رمضان میاشت ده په دې کې الله تعالی مغفرت کوي، په دې کې الله خلق د جهنم اور نه بچ کوي. خو یو څو خبره خاص خبره وي څنګه متاسو ته کړی وي چې بعض ګناهونه د سړي چې د هغه سزا الله په دې دنیا کې ورکړي. لکه یو د مور او پلار قدر نه کول، د مور او پلار سره احسان نه کول، د هغه خیال نه ساتل، د هغه حقوق نه ادا کول، یو هغه شولو. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا چې جبرائیل علیه السلام دا په دعا کړی و چې هغه کس چې دغه مور او پلار ژوند دي او د جنت ته لاړ نشي او دي ګناهونه الله معاف نکړلو، دا کس الله تبا کی. پیغمبر علیه السلام ویلو امین دی الله تبا کی. بیا هغه کس هغه شرابي او زنایی ده هغه باندې کې دا خبره واڅغوي ته به مغفرت نکېږي. او بیا د رمضان مبارک میاشت په دې میاشت کې دغه ګناهونو نه معافي غوښتل او دغه ګناهونو نه ځان بچ کول. چې په دې میاشت کې مو ځان بچ نکو نو بیا به کله مو بچ کوو دې مبارک میاشت کې. او بیا د ما عزتمندو رشتہ دارانو حقونه ادا کول، د پړوسیانو هغه پړوسی چې هغه کافر ده د هغه هم حق ته په مو باندې، بیا هغه چې هغه رشتہ دار ده هغه خو دومره حقونه دي باندې ګوره پرون مو تفصیل سره خبره وکړه. نو دې د وجنا په دغه شنو باندې بخیال کوو ان شاء الله. بیا به نور درسونه هم دی حواله سره راځي. اسینا څه مستړی وکړو، عبادت وکړو او روزي کې ځان ستړی کو، تلاوتونه وکړو، نفلونه وکړو، الله تعالی دې موږ ګناهونه معاف نکړي. د ما عزتمندو د نن چې کومه موضوع ده د دې بنیاد باندې مو منتخب کړی دا په دې کې د حیا په باره کې
او د پردې په باره کې ذکر دا ځکه چې مسره په دې مجلس کې سړی هم موجود دي او زنانه هم موجود دي. عام طور باندې نمو دا خیال دا چې د پردا چې دا د حیا چې دا د خلیقه چې د پاره دا، بلکې قران کې الله تعالی اول ذکر اول حکم یې سړی او تکړه دا خپل سترګې د ټیټی کا خپل نظیر خیال لوستا. نو دې د واجنا دغه خبرو ضرورت سړی او ته هم دا او زنانه او ته هم دا. نو د ما عزتمندو اماده درخواست دا چې خط توجه سره خصوصا خزو ته درخواست دا غوښو کې مونږه پنا دي غب شپ کې مو لګوي بل شي کې ځان مصروف نه کوي، صرف او صرف د قران او د حدیث دغه خبره ووري الله به تاجر ډیر کی. د ما عزتمندو د ټولو نیکی بنیاد د هرې وی نیکی بنیاد چې کوم ته نیکی اله شي دغه بنیاد حیا ده. او بیا د ټولو ګناهونو نه ځان بچ کولو طریقہ د ټولو ګناهونو نه ځان بچ کولو ذریعہ هم حیا ده. ته چا کې حیا نه وي هغه به څنګه ګناه نه ځان بچي، او چا کې حیا نه وي هغه به څنګه نیکی وکيوا. او بیا د ټولو ګناهونو جړ چې ده هغه هم بهایي ده. ته چا کې حیا نه وي څوک بهایا وي دا د ټولو ګناهونو جړ ده. او د ما عزتمندو په خلقو کې نافرمانی الی رسی چې کله خلق بهایا شي بیا خلق نافرمانی کوي، بیا د الله نافرمانی هم کوي، بیا د مور او پلار نافرمانی هم کوي، بیا د استاد نافرمانی هم کوي. کله چې د مو په کور کې یو بچی وي هغه د مور او پلار خبره نه مانی بیا هغه ته مصیه یو بهایا زدا ډېر بهایا بچی دا ځکه چې دا د مور او پلار خبره نه مانی. کله چې په سکول کې یو شاګرد د استاد خبره نه مانی د ټیچر خبره نه مانی نو هغه ته به ټیچر یې زدا ډېر بهایا شاګرد دا ځکه چې دا د استاد خبره نه مانی. اومدارنګي د ما عزتمندو یو سړی چې کله په پردي عزت باندې نظیر ور پریوزي نو چې کوم بهایا انسان وي چا کې څه حیا وي کوم سړی کې هغه فورن خپل سترګې ټیټی کی. او دې مقابله کې چې کوم بهایا سړی دا هغه په هغه کې سترګې به ورخه کړي نو مو یې صدا غوړې بهایا سړی دا خجبم یې صدا ډېر بهایا سړی دا. او امدارنګ د ما عزتمندو هغه یو زنانا چې هغه په لیارې روانه وي که معمولی هوا راشي او د هغه مخنه معمولی پرده لري کی یا برکا ور نه لګاو چته کی چې کومه بهایا خزوی حیادار خزوی هغه کی وا بچینی پیدا شي نه پله یو بسکونی ور کی پیدا شي دا څه وشولو. او امدارنګي د ما عزتمندو اندې مقابله کې یو مسلمان سړی څنګه بهایاوي هغه چې معمولی بهایي ګوري فحش ګوري د خزو تصویرونه ګوري فورن هغه خپل سترګې ټیټوي ځکه چې هغه کې حیاوي هغه الله نه ډریدون کوي. نو د ما عزتمندو لکه څنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک تا چې ان لكل دین خلقا بشکا د هر دین د پاره دینونه خوري دي کنه د هندوانو خپل دین دا د عیسایانو خپل دین دا د يهوديانو خپل دین دا د هر دین د پاره پیغمبر علی السلام فرمایي چې یو څو اخلاق دي وخلق الاسلام الحیاء. او د اسلام دې طرف ته متوجه شو لګي خبره مکوئ دې طرف ته متوجه شو خبره مکوئ ځکه نور خلک هم ډیسټرب کیږي او خصوصا زدي ځکه ډیسټرب کیږم صحیح خبره ای دته دوه کسان وګورئ ته خپلو کې خبرې کوي یا موبایل کې څوک لګیا دي زما ټول حکومت موضوع تیار کړی وي هغه ټوله ګډه وډه شری ځکه نو ټول دې طرف ته متوجه شو. او دا د څه اهمه موضوع ده خصوصا تاسو نوجوانانو د لپاره د ډېر اهمه ده. ان شاء الله تاسو مور او پلار د لپاره ډېره फायदा حاصل شي دي سره کدی باندې تاسو ځان پوي کړلو او په دې باندې تاسو عمل وکړلو د نوجوانان الکان خصوصا یا مسره کومي بچي دي ځکه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د هر دین د لپاره څه اخلاق وي او د اسلام د لپاره څه کوم اخلاق دي هغه حیا ده. او بیا د ما عزتمندو یو بهایا انسان چې کله هغه پلیاري باندې تیریږي او چې کله هغه غانې واوري کله هغه سندره واوري
کله په تماشو باندې تیریږي یا د سي ګاډي کې ناشته چې هغه ګاډي کې ډیرور میوزیک لګولای دا نو دغه مسلمان حیادار انسان دا په دې کې ډیر بچین وي دي ته خون نه ور کوي مزه ورته نه ور کوي ځکه دې کې حیا ده نه او دا الله نه ډریدون کې دا او بیا د ما عزتمندو دی مقابله کې یو هغه کستا چې هغه په میلو کې په بازارونو کې په دمخانو کې غډيږي هغه ته پتم نه لګيږي صدا ز څه کوم لګیایم دغه ریکارډینګ په کې خلکیم ګوري خزیم ګوري سریم ګوري پیسې مور باندې ګټي په خپل ګډا باندې دا به بل انسان دا یعنی اسمان زمکه فرق ته په دغه دوه انسانانو کې او همدارنګه د ما عزتمندو ایوا په حیا خزا حیادار خزا هغه کور کې ټي وي نشي کتلې ا موبایل نشي کتلې هغه د سړیو پروګرامونه نشي کتلې ځکه چې هغه کې حیا وي هغه سترګو کې حیا وي هغه سړیو ته سترګې نشي غړولې او دې مقابله کې یو بل خزا ده چې هغه ډانسونه هم ګوري فلمونه هم ګوري او کور کې بندوبست هم د دې خبرې کوي چې تا ډول بجاوي او غډېدل وي پکې او بیا دې مقابله کې دریم یو بل خزا ده چې هغه په خپل غډيږي سړیو ته غډيږي مجلسونه جوړوي غاني آي او په خپل غډا باندې او په خپل عزت باندې هغه پیسې غټي دام ځان ته مسلمان یې نو د ما عزتمندو دا مختلف قسم ته خلق دي او ځان ته مسلمانان یې دا ټول نو دې د وجنا دا زه کومي خبره کوم دې باندې ان شاء الله تاسو سوچ پریوځي چې دا کومه یو غلطي په مو کې شته یا کوم یو ښه عمل ادا چې هغه په مو کې شته نو ته چا کې دغه عمل شته دغه د دمتوب ولا د بهایي ولا د ګډېدل ولا د دې تعلق بهایا انسانانو سره ده او بیا هغه کس هغه کې حیا ده هغه ځان ډیر په پردې کې ساتي ځان ډیر په کنټرول کې سړی ساتي هغه سړی ده او هغه خزه ده او د ما عزتمندو بیا د ما عزتمندو اصل حیا چې ده د الله نه پکار ده اوس هغه خاص خبره ته ضرورت سم د دوره وګدا خبره موکړه د امبې د پاره وکړه چې هغه خاص خبره باندې تاسو ځان پوي کو حیا دا نه ده چې زه پلار نه ځان پټ کم او پلار مچ نوی نو بیا به حیا یم زمور نه ځان پټ کم زمور منوي او بیا به حیا کوم یو د ما بچی دا نوجوان دا چې کله پلار په کور کې موجود ده هغه بیا په موبایل کې تلاوت هم لګئی موبایل کې بیاناتونه هم لګئی موبایل کې به خشوینه لګئی خو دغه پلار چې کله اوزي کور نه ده بیل پاتې شي نو بیا غانو ته شروع ولګئی دا الله نه ډریږي کدا پلار نه ډریږي دا الله نه حیا کوي کدا دی پلار نه حیا کوي حیا خو په اصل کې الله نه کوي دې ته حیا یې یا د ما یو بچی دا هغه مور په مخ کې ډیره نه کړه مور په مخ کې تلاوت لګئی موبایل کې په ټي وي کې مور په مخ کې نعتونه لګئی مور په مخ کې خکرونه کوي خو چې کله مور خپل شي د مور سترګونه ده پناشي بیا د دنیا به شرمي په امدي کې راناوزي نو دا څنګه حیا شولا دا خو حیا نشولا حیا اصل کې دا ده چې څوک الله نه حیا وکي الله نه شرم وکي الله نه ډار په بنیاد باندې وا ګناه پرېږدي او بیا د ما عزتمندو نن سبا غو د مونږ نوجوانانو هم دا صورت حال ده د دوی ټول دلچسپیانه کله تشبیه سملی مشران خو به ولي شي بیا د دوی موبایل سره ټول تعلق ته شروع شي بس بیا او ټول شپه سبای پورې بدمانو جوان بچي او بچي دا به ویخي وي او سبای پورې دوی موبایل په دې روزي مبارکي میاشتې کې دوی شپه موبایل سره تیریږي او د ما عزتمندو دا ډیره د افسوس خبره ده د دې تعلق حیا سره ده ځکه خو زنا عام شي کنه ځکه خو د مور او پلار به قدرې او نافرمانی عام شي کنه ځکه خو د رشتہ دارانو حقوق ختم شي کنه چې انسان نه حیا وزي انسان نه شرم وزي انسان به حیا شي نو د ما عزتمندو الله نه حیا پکار ده الله نه په هیڅ ځای کې انسان نشي پټېدلې کغه کمره ده کغه باتروم ده او کغه بستر ده او کغه شپه ده او کغه ورځ ده الله په هر حالت کې انسان ګوري کله چې مونږه ګناه کیږي خو هغه وخت کې معمولی په مو په ذهن کې دا خبره راشي زما الله خو ګوري
نو کې دې شي د مو په زړه کې د الله نه شرم راشي او هغه ګناه مو پرېږدو بیا. قرآن کې الله تعالی فرمایي سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله هغه ذات ته چې د تاسو پټو خبرو نه هم خبر ده، د تاسو څرګندو خبرو نه هم خبر ده، د تاسو شپې حالت نه هم الله خبر ده، او د تاسو ورځې نه هم الله خبر ده. نو الله نه خو هیڅ نشي پټېدلی. دې د وجې نه ټولو نه لویه بېحیایي څه ده هغه دا ده چې څوک د الله نه فرمانی کوي، څوک د الله خبره نه مني. اصل بېحیا انسان دا ده. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استحیوا من الله حق الحیا. تاسو الله نه داسې حیا وکړو لکه څرنګه الله نه د حیا کولو حق ده، دغه حق ادا کو. د حق په څرنګه ادا کیږي زه تاسو ته یو واقعیا بیانوم. دا کیسه تاسو یاد کړئ او دا کیسه تاسو په ذهن کې کینی. ان شاء الله بیا به مو بچی د مو نوجوانان د مو مشران د مو خځې دا په حیا باندې پوښي ته حیا څه شته الله نه حیا څرنګه کیږي. او دا واقعیا دویم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دا واقعیا شی ہوا. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بداکار کولو چې شپې باغا وته د خلکو حالت به معلومولو. دا خو مشهور خبره ده، هر چا ته معلومه ده. یو ور دې په یو غلې باندې تیرېدو، په یو چولې باندې تیرېدو چې د یو مور او د لور سره خبرې واوریدلې. هغه په خپل کې بحث کولو، جګړه کوله. نو حضرت عمر فاروق صاحب د ورته ودرېدو، غېږ ورته ونیولو چې څه یې. نو مور چې دا دې بچی ته یې دوی به شودې خرڅولې. مور دې بچی ته یې چې بچیا نن په دې شودو کې لګي او به ملاو کا چې لګه ګټه ډیره وشي. نو دغه بچی ورته یې چې اے مورې د موږ کوم خلیفہ دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه دا حکم کړی دا چې څوک به ملاوت نه کوي. نو مور ورته په جواب کې یې چې د شپې په وخت کې عمر فاروق صاحب مونږ څه خبرېږي، مونږ عمر فاروق صاحب څه خبرېږي د شپې په وخت کې. نو مو دا لور ورته به جواب ورکړي اوس دې خبره باندې ځان پوي کو. اصل حیا اوس ګوره دا لور ورته یې دې مور ته چې مورې که عمر فاروق صاحب مو په دې وخت کې نه ګوري یا نه واوري نو الله خو مو ګوري او واوري کنه. بس دا حیا ده. دې ته اوس حیا یې شپه ده، تیار ده، هیڅوک نشته دي، خو الله نه ډریږي. نو د شپې په وخت کې هم ګناه نه کوي، غلطي نه کوي، ځکه چې الله نه ډریږي. نو لکه خپل ځانونه دې خبرې سره لګ جوړ کو چې آیا د موږ صورت حال ده. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک تا څکل الله تعالی وګړي چې یو کس تبا کی تبا نو الله دې انسان نه شرم او حیا وبسي. بس څو څوک به شرم شي به حیا شي نو پوښتنه صدا الله تبعی طرف ته ور فټ کړلو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحیاء من الایمان ولا ایمان والایمان فی الجنه. حیا چې دا د ایمان نه ده او ایمان به جنت ته چی، یعنی د حیادار سره دا به جنت ته چی. او بیا فرمایي چې ان الحیا والایمان قرناء جميعا. حیا او ایمان چې دا د دواړه یو بل سره لازم او ملزوم دي. فاذا رفع احدهما رفع الاخر. چې دا یو شی په کې ختم شي د دویم خود به خود ختميږي. کچانه ایمان وته دینه حیا وته او کچانه حیا وته دینه ایمان وته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحیاء شعبة من الایمان. حیا چې دا د ایمان حصہ ده. ولا ایمان لمن لا حیاء له. پچا کې څه حیا نشته دغه ایمان معتبر نه ده، هغه ایمان هم نشته ده. نو د ما عزتمندو دا د حیا په باره کې خبرې وي. ان شاء الله ما ته امید ده چې تاسو په دې باندې پویم شئ او خصوصا د ما بچیان، د ما بچي، د ما نوجوانان اب په دې باندې پوه شئ. ان شاء الله نن نه بعد دوی الله نه حیا کوي. ان شاء الله نن نه بعد دوی دا مضبوطه اراده کوي چې زه موبایل غلط نه استعمالوم، زه به ټي وي غلط نه استعمالوم، زه به کیبل غلط نه استعمالوم، زه څه کله بیل شم ځان ته شم
په تورې تیارې کې شم او ما سره په کمرې کې هیڅ کوم نه وي، هغه وخت هم زه الله نه حیا کوم، زه به الله نه حیا کوم. او د ما عزتمندو دا خبره هم تاسو واورو چې قیامت پورې به هغه انسان چې هغه دغه بیل ځان ته غلط کارونه کړی وي، بیل اکثر مونږ بیل غلط کارونه کیږي، نو الله به راو غواړي چې اے انسانا تاسو کله مور وا یا پلار دو یا خلق وو ته به ګناه نه کولا، او چې کله زوم بیا د ګناه کولا، دې مطلب دا چې ته مان نه شرمې دی، هغه نه شرمې دی، ته مان نه ډرېدلې، هغه نه ډرېدلې. نو الله به دې انسان ته ډېر سخت په غصه باندې وي قیامت په ورځ. او ګناهونه کیږي اکثر هم د سیتمو خلکو نه پټو، الله نه خو نه شو پټولای، دا خو د مو ایمان ده. ګناه خو هر څوک پټي پټي کوي. نو د ما عزتمندو دا د حیا په باره کې خبرې وي. د حیا یو بل قسم ده، حیا سره تعلق ساتي چې هغه ته مو عام اصطلاح کې په پښتو کې پردا یایو، یا ورته حجاب یایو، یا ورته ستر یایو. نو عام طور باندې د مو دا خیال لا چې دا ستر چې دا د پردا چې دا او د حجاب چې دا د خځو د پاره ده، د څه خبره نه ده. الله تعالی په قران کې فرمایي قل للمؤمنین، اے پیغمبر دی مؤمنانو سره او تویا سيغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم، تاسو خپل سترګې ټیټې کو او اے سره او د خپل شرم زینو حفاظت وکړو. دا اول حکم الله په دې سوره نور کې الله تعالی اول حکم سره او تکړه دا مطلب دا دا چې د خپل د شرم زینو حفاظت دا لازمی ده. او د دې حفاظت علی کیږي چې کله دا نر سړی سترګې ټیټې کی، سترګې چې نر سړی سترګې ټیټه نه کی او پردې او خځو ته سترګې غړوي، نو دې به د حفاظت زینو د شرم زینو به څنګه د حفاظت کوي. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د سترګو خپل وازنه ده. مخکې ما دا خبره کړې و چې پردې عزت ته سترګې غړول، پردې او خځو ته سترګې غړول، فټوانو ته سترګې غړول او به حیا فلمونه قتل، او دا ټول د سترګو په زنا کې دا شامل دي. نو سړی او ته الله حکم کړی دا چې خپل سترګې د ټیټې کا، خځو ته سترګې مغړوا، پردې حیا ته سترګې مغړوا، پردې عزت ته سترګې مغړوا، کني کپڑے بدر نوزي. الله فرمایي شرم زینه به بربند شي، بے پردې بشي او بے عزت بشي. نو دا حکم سړیو ته الله تعالی کړی دا. او بیا د ما عزتمندو سترګو په باره کې، د سترګو غړولو په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ان نظر سهم من سهام ابلیس مسنون، سبشکا د شیطان د زهرونه، د شیطان خپل زهر دی کنه او ډیر تیز زهر دی، او دغه یو غشه د خپل اته پچا کې ورنا بسی. فرمایي چې د شیطان هغه تیر هغه غشه چې هغه زهر الود ده، د دې هغه تیر چې کوم دا اول دا چې د سړی سترګو نه حیا وبسي، دا په د سترګو باندې ورولګيږي. نو چې کله یو سترګو نه حیا وځي او سترګې پر دې عزت ته چیرې چی، نو بیا شیطان په دې پوښي چې په دې سړی کې حیا نشته، دا بس ختم شولو، دینه پردا ختم شوله، دا بس زنا ته ورنږدې شولو. او بیا د ما عزتمند قرآن کې الله فرمایي ولا تقربوا الزنا، زنا خو کول خود پرېږدوا چې زنا ته نږدې کېږم، ما زنا ته نږدې کېدل دا څه شی دی؟ دا هم دادی پردي عزت سترګې غړول، غانې اورېدل، ښه فلمونه او ښه ډرامې کتل به حیا، دا د سیدی چې تا زنا طرف ته متوجه کوي، تا زنا طرف ته بیایي. او د ما عزتمند بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک ته، حدیث قدسی ده، من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې چا د الله د ډار د وجنا خپل نظر بچ کړل، سترګې بچ کړلې، نو زبا غوي ته دسی ایمان ویر کوم چې دا د ایمان په خوند پوشي، د ایمان په مازی به پوشي. نن به مو ایمان چې کوم دغه په خوند خو مونږ نه یو کوی، دا ځکه چې موږ د خپل نظر حفاظت نه کړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
ما من مسلم الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا اختلف الله له عبادة يجد حلاوته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه یو مسلمان چې هغه نظیر په پردی خځه باندې ولګیدلو او دی فورن خپل سترګې ټیټې کړلې، نو الله تعالی به د دې په عبادت کې خوان پیدا وکړي، د دې په منځ کې به الله خوان پیدا وکړي، د دې په روزه کې به الله خوان پیدا وکړي، د دې په نیکیانو کې به الله خوان پیدا وکړي. د دې سړی د خپل نظر حفاظت وکړي. دا ګوره د سړیو باندې کې ټوله خبره کوم لګیا ته سړی به د نظر حفاظت کوي، کوي واخذ به پردې دا غزان خپل عمل ده د چې تنشي علی ته دا خذ به پردې ده، نو ځکه مار باندې نظیر خخیږي. نه نه نه، الله به مونږ د خپل نظیر ته پوس کوي، خزنه به د خپل به پردګي ته پوس ابزان ته کوي. بیا د دما عزتمندو دا سړیو په خدمت کې ارزو اوس راشه د خزو په خدمت کې زنانا د خې متوجه شي. پام دې سورې نور کې او پام دې رکوع کې الله تعالی فرمایي قل اے نبی ته دي خزو ته ویا للمؤمنات څنګه مؤمنان دي یغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن، دوی د هم خپل نظر ټیټ کی، دوی د هم سړیو تسترګې مغړای. د سینا چې دی وای چې زه خدایم کزه سړیو تسترګې غړاوم نو خیر دی. نه نه، خدابم سړیو تسترګې نه غړای او دې به هم د خپل د شرم ځایونو حفاظت کوي. نو مطلب یې اومغه ده چې د شرم ځایونو حفاظت غواړي، نو پردیو سړیو تسترګې مغړاوه. بیا او پردی سړی د سینا د صرف په بازار کې وي یا صرف ته لیاره کې کلی کې چې کلی کې نه، په ټي وي کې پردي سړی دي، موبایل کې پردي سړی دي، په فلم کې پردي سړی دي، په ډرامې کې پردي سړی دي. دا څه خپل دي کسه دوی ته هم سترګې نه غړي واسنه نه تر دې حد پورې به خیال ساتي. اند سي سړی هم خیال ساتي، سړی هم پردي خځې ته سترګې نه غړي، کغه هر ځای کې دا، کغه په ټي وي کې دا، کغه په موبایل کې دا، او کغه دې تغیو تصویر لګیدلې دا، او کغه په لیاره کې دا. او بیا د ما عزتمندو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی دا، دے فرمائی دا حدیث روایت کئی ابو داود دا حدیث روڑے دا. فرمائی چې یو واری ز حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنها مدواڑی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستیو. پدې کې یو صحابي راغلو عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ، او دومره تاسو یاد ساتئ چې د عبد الله ابن مکتوم چې وو رضی الله تعالی عنہ دا پسترګو باندې ډوندو د دې نظیر نه لګیدو. نو دې راغلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبيانو ته ویلو چې سیټ ته شي پردا وکي. نو فرمای ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې دې خړون دا خو اسمونه ګوري. نو پیغمبر علیہ السلام ته جواب راکو چې هغه تاسو نه ګوري، نو تاسو خو یې ګورئ. ګورا سړی ته بسترګې نه غړای. په دې کې د مخیاندو میاندو د پاره د بچیانو د پاره لوی سبق ته په دې حدیث کې کيو سړی روند دغه نظیر نه لګيږي، نو تا خو نظیر لګيږي تب مور دسترګې نه غړای. او بیا په دې مخ کې آیات کې الله فرمایي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. الله تعالی فرمایي چې تاسو به خپل خواهش دا به نه څرګندوي سړی وتا کدا په خپل څرګند شي یا هغه شی څنګه څرګندا. لکه مثلا یو خدای په پردې کې روانه ده، एकदम هوا ور باندې راغله او د برکای اور نه اوچته کا، نو په دې کې ده نه نیولې، خو دې به ځان پټای، دې به زینت پټای. زینت یې خواهش ده، دا خدای به خپل خواهش پټای. او بیا فرمایي چې کله تاسو پردا کوي نو دا خپل چادرې چې دي دا په ځان باندې رواچوي، په سینو باندې رواچوي. دا د قران الفاظ دي. نو دینه یو خبره خدا معلومه شوه د مخیاندو میاندو او بچیو ته چې دا چادر چې دا ته مور پلار نه در کړي، دا ته خاندانم نه در کړي، دا الله در کړي دا چې چادر په سر کا ځان پټکا، دا پرده الله در کړی دا درته. نو مور پلار نه مډارېګا، الله نه وډرشه. مور پلار پرېګ دا الله حکم ده، دا د خاندان خبره نه ده، دا د پښتو خبره نه ده، دا د اسلام خبره ده، دا د الله ولا خبره ده. او بیا د ما عزتمندو د خځې چې دی الله حکم وکړلو
چې دوی به هغه شی پټوي چې کوم خایس تا په خایس کې څه شی راځي په خایس کې مخم راځي په خایس کې د جسم هغه هر یو حصہ راځي او هغه یو شی چې کوم شی سره ته خایس پټای هغه شی به هم خایستانه وی ګورا دام یاد ساتي د زنانا یعنی وا بورکا دا چې په بورکې باندې تا خپل ځان پټ کړی دا خو د بورکا به هم د سینوي چې دا په سړی تا طرف ته مایل کی یعنی خایس هغه شی ته یای لک په یولو کوشش وکړو تاسو زه کوشش کوم تاسو زه پوي کوم خایس هغه شی ته یای مختصر مطلب دا دا چې هغه خایس قتل سره د سړی زړه ته تمایل شي ته زړه راوړي نو کوي واخذ بهر وزید کورنا نو بورکا او چادر به هم د څه پسرای چې هغه ته سړی مایل نشي هغه ته سړی مایل نشي ساده بورکا واچوا ساده چادر واچوا او ساده لباس کې روزه بهر تا لکه څنګه خزه خو بهر تر وته شي مختلف ضرورتونه دي نو دا الله تعالی حکم کړی دا خپل زینت خو بخود پټایو د موږ صورت یا الله موږ پردا بالکل شاته غرزولې ده دمو د زناناو مخونو پردا نه کوي د کپړو پردا نه کوي د سونې پردا نه کوي بلکې کوشش دا وی چې د خلک وګوري دا ما د زنانا شتاري د مو په معاشره کې مشتاري الله د مو د زناناو نو وساتي مو خپل زنانا خو الله حکم کړی دا چې تب خپل زینت پټای او بیا د ما عزتمند د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر نتا جایز وي خدای د پاره چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان وروړي ان تخرج يداها الا الها هنا وقبضا نفس الذراع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلو سنت جایز وي خدای د پاره چې د ایمانی په آخرت باندې او په الله باندې چې د لاسونه چې دي دا روبسي او دا رمن کې الا دا چې دي پوری وینو خیر دی یعنی دا کلای ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کو چې دا کلای په نه بعد لسونه خیر دی دینه دا نور لسونه دی به دا نه بربندای دا به د لباس اچي او بیا د ما عزتمندو دا ستر چې دا صرف د سیده څخه بهر دا په محله کې جمعه ته یا واده ته یا غم ته یا بازار ته یا ډاکټر ته ستر بکای نه ستر کور کې ستر باندې کې الله حکم کړی دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو داود دا حدیث راوړی دا چې یو واره رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناس کو صفدی کې حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها چې دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بچی دا او وړا بچی وا نوی ځوان شي وا نو د راغله پیغمبر علی السلام خواته نو پیغمبر علی السلام ورنه مخ واړولو او بیا ورته ویلو چې بچیا اے اسماء سکله خځې لوی شي بالغ شي نو بیا په کار نه ده چې هغه دغه شان د لباس واچي چې هغه کې نه اندامونه قتل شي او بیا ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلو چې د تا دا لباس کې دا پاسه له سنت څخه شي د دې پورې وکته شي نو خیر دې کلای پورې خدا پاسه څخه شي دا څخه بچي لوی شي بیا ته نه پکار نو دا ګوره دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچی دا او پیغمبر علیہ السلام ته نصیحت کوي او دغه نصیحت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مو بچیانو د پاره هم دا د مو زنانو د پاره هم دا د خو کور دا کنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور دا چې یو پیغمبر خپل امت د پاره د پلار حیثیت تا او پیغمبر علیہ السلام ورنه مخ واړولو او دا د خپل خور کور دا او دا د حضرت ابوبکر صدیق سے بچی دا چې هغه ته ویلو چې د کلای پورې کلاس را منډ بینو خیر دین او رستا د لباس د دسیا چواس دي کلاسونه نشي کتل او د مزنانا او صورت حال لا ای مزنانا خو بهرم لسونه بربندي په کور کې خود پرېګه حالان کې دا د کور خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا نو ډیر زیات احتیاط پکار دا او بیا د ما عزتمندو مسلم شریف کی حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی صنفان من اہل النار لم اراہما دو کسان دسی دی جہنمیان پیغمبر علیہ السلام فرمائی چغا ما ندی قتلی دو کسان چغا ما ندی قتلی چغوی تا بسرنگی سزا ملویگی
هغه کې ټولن اول هغه ظالم حکمران چې هغه په خپل عوامو باندې ظلم کوي، عوام په کوړو باندې وای، او دویم هغه خدا ونساء هغه خدا کاسیاتن سدیب کپڑے اچولی وی، عاریاتن مگر دا به بربند وی، کپڑے بیا چولی وی خو یې بربندا، مهیلاتن او دا به خوند فرمان وی، مائلاتن دا به پردي سړی ځان ته مایله کوي، لا يدخلن الجنه دا خذب الله جنت ته نه داخلي. دا څلور خبره پیغمبر اسلام وکړي او د مو بچیانې د مو زنانا د خطه او جوس راووري. یو ځل بیا ز بیانوم هغه خدا چې هغه کپڑے چولې وی خو هغه وی بربندا، یعنی نری کپڑے چولې یا د سي ټایټ کپڑے چولې چې هغه کې هر یو جسم څرګند وي، او هغه خدا چې هغه د خوند فرمانه ده، او هغه خدا چې هغه خلق ځان ته مایل ای چې خلق د سړی ځان ته مایل کوي. پیغمبر اسلام فرمایي چې دا خدا به جنت ته نه داخليږي. او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خو دی معاملې کې ډیر زیات سخت وو. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې صحابيات دوی به کله جمعه ته تلو، پیغمبر اسلام ته حکم کړو چې جمعه ته جمع ته راځي، عید منځ ته راځي، د پردې تنظیم وو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته به مزانه ور کولا، او په دې خبره خفاو او ډیر زیات غیرت په دې معاملې کې. نو هغه فرمایي چې خپل خځو ته د سي لباس مور چوي چې هغه دومره چست لباس وي چې هغه سره د جسم د اندرونی اعضاء دا هم څرګند شي. او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو د فائدې خبرم تاسو واورئ چې دا دومره بغیر دومره یعنی باغیرت او دومره د بهایاو دومره د معاملې کې د سختو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي. وره دا خبره دا څومره عظیم خلیفہ دا حضرت عمر فاروق صاحب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته الله تعالی چې کله ز شب معراج باندې لاړم، ما ته الله تعالی په جنت کې یو کور وخیلو، او دی کور نه مخ کې په دروازې باندې وا خادمه ناستوا. نو ما دی خادمه نه پوښتنه وکړه چې دا کور د چا ده؟ خو ډیر مزیدار کور ده. نو خادمه ما ته ویلو چې دا کور د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. نو ما اراده وکړه چې زدا کور وګورم نه پلنا، خو چې کله دروازې ته ورغلم واپس شولم چې اسنات نه پکې هوري وی، او دا هوري خو د حضرت عمر فاروق صاحب د پاره دی، هغه ډیر غیرتی انسان دا بخپاشي دی. دا دومره غیرتی انسان او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم دا خیال ساتلو. نو کله چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو او حضرت عمر فاروق صاحب ته دا قصہ بیان کا، نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په جړا شول سید الله نبی کزه غیرت کوم تا نه کوم غیرت تا خو به قتل وې د ما کور. نو دا دومره غیرتی انسان دا، او هغه غیرتی انسان متیای چې خپل خځو ته د څه لباس مور چوي ته چست لباس چې هغه سره دا غوي د جسم هغه پټ اندابونه هغه ور سره بربند شي. او بیا د ما عزتمندو ما چادر باندې کې هم خبره وکړه، خود لباس باندې کې هم درته خبره کوم. سړیو ته او خځو ته د کپڑے چې دی د الله ورکړي دی. ګوره الله په قران کې فرمایي، دا ما خبره نه ده، الله خبره ده. د سیناسه د مخبل کمال له مو کپڑے چولې دي، د الله ته الله مترکړي دي کپڑے. الله په قران کې فرمایي په سوره اعراف کې چې یا بنی آدم، اے د آدم علی السلام بچو، یعنی اے انسانانو، اے بنی آدمو، قد انزلنا علیکم لباسا، بشک ما نازل کړه د پتا سو باندې لباس، د لباس ما در کړه د تاسو ته. او دې باندې بچکه وای دا بچ د پاره وی لباس. اوس د لباس फायदा او را د لباس مقصد او را اصل خبره دا کوم، یواری سوآتکم، د لباس سره تاسو خپل ځنونه پټکو، وریشا او دا خایست لپاره واچو، ځدی تاسو خیستا ولګیو. ګوره لباس چې دا د هر څنګه لباس چې سره انسان خلګيږي. تاسو لګ معمولی یو سکند لپاره تاسو تصور کې راولو چې کا انسان بربند ګرځیدل دا به څنګه لګیدو، دا به صورت بد لګیدو. هر چا وونه نفرت کولو په دې کپړو سره، په دې جامو سره، په دې لباس سره انسان ډیر باوقاره، ډیر باعزت لاګي. دا الله مو ډیر خیسته لباس را کړی دا.
او بیا د ما عزتمندو مقصدی خبره پدې کې دا ده چې الله تعالی انسانانو ته لباس دې د پاره ورکړی دا سوآتکم تاسو خپل ځانونه ور باندې پټ کو وریشا او تاسو ور باندې خيستا ولګيګو خيستا وخت کړيګو او یو لباس الله زناور ته عمر کړی دا څنګه وخت دي زناور ته مال لباس ور کړی دا کنه هغه وخت دي کوم زناور باندې چې وخت نه وي هغه خنه لګيږي زناور ته کال کا وختونه لري هغه بیا بدرنګ شي نو هغه د پارم د لباس تا خو هغه لباس څه د پاره دا هغه لباس کې دا خبره نشته دا چې دی باندې به زناور ځان پټي هغه لباس کې صرف دا خبره ده چې د زناور ور باندې خيستا وخکاری نو د زناور لباس دې د پاره شولو چې زناور ور باندې خوبصورت ولګيږي او د انسان لباس دې د پاره شولو چې د خوبصورت هم ولګيږي او د ځانم پټ کی مقصد ما په دې خبره کې دا ده چې نن سبا د مو لباس چې دا د زناور لباس ده ځان نه پټو صرف ځان خيستا کوور باندې د پټولو غم نه کوو د ما بچیان دي چې ناش دي زنانا ناش دي د تاسو د لباس شدا ایمان سره وایو تاسو په خپل ځړ کې څ کله تاسو کپڑے اچوي کله تاسو کپڑے درځي باندې ګنډي د تاسو اول خیال داوي چې زه سره خيستا وخت کرېګم او بیا به نو دویم خیال بچی دا داوي چې ما کې پردا پټ شي نه اول انسان ته لباس اول الله ور کړی دی د پاره دا چې دیور باندې ځان پټ کی خایس به ورستو خبره ده نو دی خایس ته وجنا د مود زنانا او د مود بچیانو د مود خیاندو امیاندو د خایس سوچ د وجنا هغه پردای ختم شوی ده پردې د پاره لباس نه چایي ځان پټولو د پاره لباس نه چایي بلکې صرف خایس د پاره خپل لباس چایي اعلان کې د لباس مقصد الله تعالی په سوره اعراف کې تاسو ته مویلو صدا ده پردې پټولو د پاره ده د ځان پټولو د پاره ده او د اغنه بعد به د خایس د پاره ده د ما عزت مندو د واقعات د انسان ډیر خې دي کې څه کیسه ورته بیان کې او دا د څه کیسې ته بیانوم ان شاء الله صدا په حدیثو کې راغلي دي عام کیسې نه دي کتابونو کیسې نه دي عام په حدیثو کې ورغلي وي ان شاء الله ام خلاد رضی الله تعالی عنها دا یو صحابیه ده یو مؤمنه خزه فرمایي چې د دې بچي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره jihad تلاړو او هغه کې شهید شو او چې کله ام خلاد رضی الله تعالی عنها خبر شو ولدي خبر نه چې د ما بچي شهید شو نو د کور نه روان شولا د خپل بچي استقبال ته چی نو چاور ته ویلو لیاري کې نور خذو د شي خجي بوي شاید هغه ته ویلو چې اے ام خلاد تا نن رجیم پردا کړی دا چې تا بچی شهید شوی دا بچی د مړ شوی دا نن هم ته پردې کې لګیاي پردې کې روانه نو ام خلاد ورته جواب ورکړي فرمایي رضی الله تعالی عنها فرمایي ورته چې کلاړو خو بچی ملاړو حیا خو منه لاړه لاړو نو بچی ملاړو پردا خو منه لاړه ته زه مخبر باندې کوم ځان وایم چې وایم سینه وایم کپڑے وشلم دا د مخدو صورت حال دا چې کله مرګ وشي په کور کې به د مخځي پردا نه کوي به د مخځي چیږي وای به ژاړي به فریاد کوي به سوري وای به مړې جنازه او نرودي جنازه پس بیا حکم دوه نه تار کې هغه به ځان ته پیله خبره ده نو ام خلاد رضی الله تعالی عنها د مودا بچیانې د مودا زنانا د ځان د پر نمونه وګرځي همغه په شان دي دوی د خپل ژوندۍ خپل کی یو بل واقعیا وره دا هم په حدیثو کې راغلي ده ام زفر رضی الله تعالی عنها دا هم یو صحابیه ده فرمایي چې د دې دی باندې د مرګي او بیماری و مرګي او دی باندې مرګي راتلو او د مرګي بیماری د سیدا تاسو به کتلی الله د متاسو ټول ور نه بچ کی ټول مسلمانان د الله نه بچ کی د مرګي او دورات سره شي به انسان ته د ځان پته نه لګيږي بس کوم ځای کې رو ورځولو نو دغه ام زفر چې رضی الله تعالی عنها دې باندې د مرګي او بیماری وا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شولا فرمایي چې اے نبی صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکا چې ما دا مرګي او بیماری خاشي ډېر څنګه کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې خو خدانه د تعالی ته جنت در کی دی ورته چې بالکل مو خو خدانه جنت ملويږي نور د څه غواړم
نو بیا ته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې بیماری په بدل کې به الله ته جنت درکړي. صبر کوه په دې بیماری باندې. یو خو سبق او فائدہ مو د پاره دا شو چې بیماری باندې صبر پکار ده او کومې بیماری باندې ته صبر وشي نو الله ور باندې بیا جنت ورکړي. اوس وره د ام زفر هغه خبره زکو کومه کول غواړم رضی الله تعالی هغه ورته بیا فرمایي چې اې د الله نبی مکه و ما ته دغه دعا چې ما بیماری خشي ته ما ته جنت ملويږي خیر دی وي د بیماری خو دومره دعا ته وکا چې دوره ما باندې د سې ځای کې را نشي چې زبې پردیشم زه دې شي غموړم چې زبې پردې کېږم ور سره. نو ګوره هغه څه د خپل حیا او د خپل پردې او د خپل جسم غم ور سره. نو د ما عزتمندو خیاندو امیاندو او د ما سړیو ملګرو خپل زنانو ته دغه خبره خامخوره سوې چې کومې زنانا په دې ځای کې نشته دي او په دې باندې عمل کولو ضرورت ډیر زیات نن سبا وخت کې دغه چې د فحاشي دور ده بهایي دور ده د اوریانی دور ده هر طرف ته بهایي ده هر طرف ته فحاشي ده په هر جیب کې په خزو او په نرو په جیب کې دغه سینما پرتا ده د موبایل په شکل کې هغه کې د خزو فټوانم دي د سړیو فټوانم دي غلط شونام دي پکې. نو ډیر زیات سوچ او فکر کول پکار دي. ادمای عزتمندو بیا باس خلق دایي چې خزو د پاره د چهره پردا نشته ده او دا خبره د مخ هغه خزو څنګه تعلیم یافته خزې دي هغه ډیره خاص دا کړی ده چې د چهره پردا خو نشته د مخ پردا خو اسلام کې نشته. فلانی ملک ولای نه کوي فلانی ملک ولای نه کوي فلانی ملک ولای نه کوي هغه مسلمانان دي. نو د ما عزتمندو اصل پردا خو د چهره ده ځکه چې الله حکم وکړلو چې تاسو خپل زینت پټ کو خایس پټ کو نه د خځې خایس پته کوم دي نه لګيږي چهره نه لګيږي کنه. کله چې مو خپل بچیو د پاره یا چاته رښتې د پاره څو نو د خځې کوم ځای ګورو مخو مخې ګورو مخې و ګورو نه غنه بعد مو ته پته ولګي چې د خځه خيستا ده او کنه ده خيستا. نو چې د چهره پردا پکې ورکه شي نو نور د شي پردا شول بیا او بیا د ما عزتمندو دا متاسو یو دلیل وخیالو او اوس واقعا وره د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها صدا ام المؤمنین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی دا او مو خذو د پاره و نمونه دا چې کله د غزا ته لاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او واقعا به تاسو ته یاد وي ان شاء الله او واقعا افت ورته یل شي کله چې دی واپس راتلا پیغمبر علی السلام به کلم غزا ته تلو jihad ته بتلو ایوا بیبي به ځان سره بتلله خدمت د پاره. نو چې کله واپس دوی راتلو نو په یو ځای کې دوی پړاو واچولو آرام کولو نو پاغه دې کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د قضای حاجت د پاره لاړله او پاغه دې کې اغینا هار ورک شو د غاړي هار چې ته وګرځیدو نو ورک شو. نو دغه هار پسې ګرځیدا دومره وخت تیر کو چې واپس راغله نو قافله ور لاړه ده پرېګ دولي وا اوس به تاسو یې څه پته ویلې ونه لګیدله پته ځکه ونه لګیدله ته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وزن چې کوم دا ډیر کم وو او د دې چې کومه ډولۍ وا کومه ډولۍ کې بدا کې نستا په وخ باندې به خبرولا انو هغه چې صحابه وای چې تولا نو هغه ته دا پته ونه لګیدا چې دې کې حضرت عائشه نشته ده. نو هغه فاتش ولا مغزه کې سپاتش ولا نو ډیره پریشان او ډیره پریشانی د وجنه په یو ځای کې کېنستله او خبول شولا چې خبول شولا نو یو صحابي دا حضرت صفوان رضی الله تعالی عنہ داغه دا ډیوټي وا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا ډیوټي ور کړی وا چې ته به دې قافلې پسې ورستو راځي د شي پاتې وي اڅوي څنګه بیا تر خلې را پسې. نو چې کله حضرت صفوان رضی الله تعالی عنہ راغلو ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وکتلا نو فورا ویلو چې ان لله و انا الیه راجعون. نو چې کله دی ان لله ویلو نو حضرت عائشه رضی الله تعالی روي خشولا نو فورا مخ پټ کړلو. اوس ګوره حضرت صفوان نه د چی پټي مخ ورنه پټي نو د مخ پرداشت دا مخ په پټي چې مخ درګن شو نو فتنه ډیره زیاته عام شولا. او بیا د ما عزتمندو بیا په دې صورت کې مخ کې الله تعالی فرمایي چې ولا یضربنا بارجلهن او خذف کله چې پزمکه باندې چی نو دا خيب پزمکه باندې زور سره نه وای ټک بنویر کې ازمکه تا دومره الله احتیاط خیال را
زید پارا لیعلم ما یخفین من زینتهن، دا دې پارا خپې ته زور ځکه نه ور کوي چې د دې جسم کې نه پټ کوم خایسته غار څرګند نشي. پټ کوم خایسته مثلا بنگړی اچولې دي، بنگړی اچولې دي، بل یو د څه شی اچولې ده، نو په پزمکه باندې زور سره خزه پخاوي، نو هغه بنگړی شرنګ کوي، نو هغه شرنګم د خزو دا پردا دی وا، دا یو پردا ده. او بیا رسول الله تعالی څخه په دې کې خبره کړې ده، د دې مقصد دا هم دا چې خزه د دسي سینډل او دسي بوټان او دسي چپل د ما شي ځای ټک आवाज وځي، څنګه سره سړی هغه طرف ته مایل کیږي. دومره الله تعالی احتیاط خیاله د مو خزو د پاره، د مو بچیانو د پاره، د مو زنانو د پاره. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا خو توجه سره حدیث ووري د مو د زنانا. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کومي خزي خوشبو لګي، خوشبو، عطر، پرفیوم دا لګوي او دې نیت د واجب نه لګي، نیت خبره واوري خرو اسنه نیت داوي چې دا سړی ما ته مایل شي، دا سړی د ما د بوی د ما سړی او تویر شي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا خزه ها کذا او ها کذا، دا دسیدا او دسیدا. بیا ورسته تشریح کی فرمایي چې دا خزه زنئی ده چې د سړیو د پاره خپل خوشبو لګي، سړیو د پاره نیت خبره ضروری ده. ګوره اره یو خزانه، هر یو خزانه خزه به خوشبو لګي خیر دی، خو هغه چې سړیو د پاره و لګي دا. نو پیغمبر اسلام فرمایي چې دغه خزه چې دا د ها کذا او ها کذا، دا د سیدا او د سیدا. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه خزه چې هغه بناو سنگار وکي نه میک اپ وکي، دې د پاره چې د په سړیو کې ناز او نخري سره مزل وکي، سړیو تخپل میک اپ وخی، نو قیامت پورې چې ودی خزه د پاره هیڅ رڼای بنوي، دې د پاره به تیاروي قیامت پورې. او بیا د ما عزتمندو دغه چې کوم احادیث ما بیان کو، د الله آیاتونه ما بیان کو، د دې پروشنایی کې لکه خپل حالت وګورو، د مو نظام تعلیم وګورا، د مو سکولونه وګورا، د مو یونیورسيټیانه وګورا، د مو کالجونه وګورا، په دې کې د خزونو ګډوډ تعلیم وګورا. او بیا د ما عزتمندو د مو نور پروګرامونه وګورا، د مو اسمبلیانه وګورا، د مو ممبران وګورا، د مو مشران وګورا، د مو غټو خلکو میټینګونه وګورا چې کې خځې ګډې وډې ناشتي. بیا نن سبا د مو جلسې وګورا چې هغه ته خځې راځي او خځې پکې ګډېږي. دا خو یو عام رواج جوړ شولو، دا عام رواج داس معمولی ګناه نه ده چې دې ته مو خاندو، دا د خندا خبره نه ده، دا د افسوس خبره ده. او بیا دو خلکو پسې مور پسې هم دوی ځان ته مشران جوړو، سره اوټ وانه شوی، دا ټولو کې ډمتوب ده. دا یعنی دا د مو د شترګو نه، د مو د بچیو نه، د مو د نوجوانانو نه شرم حیا وبستله. زم څه هغه سړی چې هغه ډم انسان ته وټه شي، دا لوی بے غیرت ده په دنیا کې. نو دا ټول بیان مڅ وکړلو، دا دې د پاره ځان وساتو، خپل عزت وساتو، خپل حیا وساتو، خپل شرم وساتو. بیا د ما عزتمانو د مو تجارت وګورا، د مو یعنی هر یو شی چې ته ګوري هغه کې به خځې نر ګډ وډ وي، هر یو شی چې ته ګوري. بیا نن سبا خو د سه مشران متعالی کړی دي، چې هغه هم پکې اسمبلی ته لاړ دي او خځې ځان سره بوتلې دي. او الله پاک څومره احتیاط خیاله ده. مدرسې اسلام په دې خځو باندې ته په خځو اسلام راشي، دغه اسلام به څه اسلامي ته په خځو باندې راشي. کوم قرآن غور سره وګورو، حدیث غور سره وګورو، نو وګوره چې دا څنګه اسلام ده. او بیا اسلام دی خځې ته څه ور کړی دي، اسلام خځې ته کوم شی ور کړی دا، دا دومره اعلی شی ده چې واخده سوچ نشي کولای. ګوره واورته یو واخده به څوک وي، یا به مور وي، کای واخده مور ده، نو مور باندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته مور د قدمونو لاندې جنت ده. خو کدا مور خپل ځان و پیژني، کدا مور ځان په حیا کې، نو دې د قدمونو لاندې بچي د پاره جنت پروت ته جنت. او کای واخته لور ده، نو لور باندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لور پرورش کول دغه کسب ما سره جنت کې د څه ویلاړي، د دې کوته د څه کړلې جوخ به ما سره ویلاړي قیامت پورې. دومره لوی اجر ده د لور پرورش کول، دومره الله ته دوی ته عزت ور کړی ده. او کای واخته خور ده، نو خور په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اے مور او پلارا،
چې زوی ته کوم شی ورکړي دا بلور ته دا خور ته عمر کوي اے اورورا چې ځان ته کوم کوي دا خور ته موکا یا اے مور پلار د تا بچی دی رونه خیان دي لورونه ته کوم شی ورکړي دا خیان دو تم ورکا دومره الله د خیان دو عزت ستل دا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واخذ خدای د چا خدای باره کې فرمایي چې د خدای حقوق د خدای میراث د خدای عزت دا په خوند باندې لازم ده او کوم خوند چې په خپل خدای باندې خرچه کوي دغه خرچه دي خوند لپاره صدقه ده نو یو وخت به یا مور وی یا بلور وی یا بخور وی او یا بخزوی نو الله تعالی سره اهمیت ور کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره اهمیت ور کړی دا او د مو خدای دا نن سبا کوم به حیا خدای دی به حیا خدای خبره کوم دوی خپل ځان دومره به قدر کړی دا چې په صابون باندې به د خدای فټوي په شیمپو باندې به د خدای فټوي د کپڑے په اشتهار کې به د خدای فټوي کا بورډ بغټ لګیدلې په بازار کې هغه کې به د خدای فټوي نو دا خدای څومره زیات خپل ځان به عزت کړی دا او سړی ور سره ملګری دي یو سړی و په دې باندې فخر کوي چې ما بچی د سیده او پیسې ګټي او غړي او ډمه دا ودا نو د ما عزتمندو دا یو څو خبرې وي کې د شي ته په دې خبرو کې مانڅ تیزی شي وي زیاتې شي وي زه کوم زیاتې تاسو محسوس کړی وي دا تاسو نه معافي غواړم خو ما به هغه خبره ان شاء الله کړی چې هغه د الله او د الله د رسول خبره وي ان شاء الله الله تعالی په دې خبرو باندې مو تاسو ته عمل کول توفیق راکړي دعا او امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين یا الله د کوم سبق مو ویلو په دې باندې پوهه راکې په دې باندې عمل کول توفیق راکې یا الله تعالی مو کې حیا راولي یا الله د مو بچو کې حیا راولي یا الله تعالی د مو زنانو کې حیا راولي یا الله تعالی د مو ستر پردا وساتي یا الله د مو عزت وساتي یا الله تعالی د مو عزت وساتي یا الله په دنیا او په آخرت کې مت عزتونه راکې یا الله به عزتونه مو وساتي مبارک میاشتا یا الله د رحمت بارانو کې 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 یا الله تعالی د رحمت بارانو کې او بقدر حاجت او کې یا الله مو باندې رحم وکي ټول مسلمانانو باندې رحم وکي د مور پلار باندې رحم وکي د مو استادانو مشرانو باندې رحم وکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین